د خودوخیلو د پنجتار د خاورې وکړو او 6 کاله دلته د فرنګي په موجودګۍ کې هغه اسلامي حکومت او اسلامي ریاست قائم ساتلی و. دا بنیر دا د مجاهدینو مرکز و، دا د حریت پسندو مرکز و. سید احمد شهید هغه بې وجه دلته نه پاتې کېدلو. د بنیر درنو یوسفزیو هغه ته په زړه کې ځای ورکړی و، هغوی ته یې پناه ورکړې وه. د مجاهدینو نه د هغې د اسونو خدمتونه یې کړي وو. او زما وروڼو چې کله په 1831 کې بالاکوټ جهاد وشو او شکست وخوړلی شو عارضي طور، نو سلسله له رکاو نه ده. بیا د حریت او د ازادۍ خلق را یوځای کېدل او په 1857 کې جنگ ازادي وشوله. د شاملي میدان یې ګواه دی، د تانبون میدان یې ګواه دی، د تانیسر میدان یې ګواه دی چې په دا ټولو علاقو کې بغاوتونه راپورته شولو. مولانا قاسم نانوتوي مشري کوله، مولانا رشید احمد گنگوهی مشري کوله چې په سند حدیث کې زما 3م استاذ دی. زما محترم ورونو، او د هغې نه وروستو دلته د علماو نه ډېر لوی انتقامونه په دې خطه کې واخیستلی شو. په دهلي کې ډاکټر ټامسن لیکي چې 52,000 علماء کرام دا قتل کړلی شو او 2 لکه مسلمانان دا شهیدان کړلی شو، چې په دې کې په زرهاو باندې علماء کرام چې ګیره به یې لیدله، پټکې به یې لیدلو، په پانسۍ به یې خېژولو. او چې کله لیسټونه د هغې ختم شو نو بیا یې وویل چې دا د چا په پټکو کې ول دی، نو دا د قاسم نانوتوي او د رشید احمد گنگوهی او د امداد الله مهاجر مکی د صف سړی دی. دی بغیر د ریکارډ نه گرفتاروي او جیلونو ته یې ورلیږئ. زما محترم ورونو، داسې د ظلم داستانونه یې رقم کړل چې 40 علماء کرام به یې راوستل، ور ته به یې ورته اول، مزید د 40 علماو دسته به یې ورته ودرولې وه او دا به یې ورته وي چې د هندوستان د ازادۍ جنګ پرېږدي او کنه دې اور ته دې ورته وکړو. هغه به ورته ویل دا خاوره مې خاوره ده، دلته به د مسلمان غلبه وي، د اسلام غلبه وي، غلامي نه قبلوم. زما د نبي تعارف قرآن کې الله رب العالمین کړی دی، ویزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، چې د امت نه به د غلامۍ زنځیرونه لرې کوي، د امت نه به د غلامۍ توقونه شلی. دا زما د نبي تعارف په قرآن کې الله فرمایلی دی. دا زما نبي حریت پسند و، دغه امت چرته هم غلام نشي کېدلی. تاریخ لیکلی دی، زه نه وایم، فرنګیانو لیکلی دی چې علما به د خنزیر په سرمنو کې بند کړل او لاس خپې به یې ورله تړلي او د ژوندو چونو بټو ته به یې ورتاو کړل. علما هغې له به یې لاس پې تړلي وو، وږي سپي به یې پرې راپرېښودل او په ژوندانه باندې به یې هغه علما ټوکړې ټوکړې او تار تړی کړل. دا زه نه وایم، دا فرنګیانو لیکلي دي. دا د فرنګیانو د مظالمو داستانونه دا مې په خپله په برطانیه کې انډیا آفس لایبرري کې په دې خپلو سترګو باندې ریډ آوټ کړي دي او دا مې پړاو کړي دي. زما محترم ورونو، موږ د دې ملک دپاره قربانۍ ورکړي دي چې 52,000 علما ما په 1857 کې د شهادت دپاره ورکړي دي. نن زه په دعوې سره دا خبره کوم، پاکستان ہمارا ہے اور ہم ہے پاسبا اس کے. زه په دعوې سره دا خبره کوم چې کله یو مایوسي پیلاو شوله او فرنګیان ډېر په مستۍ کې په مسلمانانو باندې راپورته شو، 1857 کې اعلان وشو چې بهادر شاه ظفر اخیرنی مغول بادشاه د 900 کاله د 900 د حکومت نه وروستو موږ د مسلمانانو د حکومت خاتمه وکړله. جماعت به یې وي، مدرسه به یې وي، تبلیغ به یې وي، تسبیح به یې وي، حکومت